حدیث مبارکه کې نبی علیه الصلاۃ والسلام د دنیا د محبت باندې کې واقعا نقل ده. حضرت ابن مسعود رضی الله عنه نے روایت ده. ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي چې یو ځلې نبی علیه الصلاۃ والسلام په چټای باندې ودو. نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کله د خوب را بیدار شو نو نبی علیه الصلاۃ والسلام په بدن او دغه په جسد مبارک باندې چې دی د دغه چټای هغه نخي او نښانې وي. ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي چې مونږ نبی علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایي چې د الله رسوله ته مونږ ته حکم وکړه چې ته مونږ د نرمو بسترو او د پوم د نرمو څنمو چې دی سیزونو بندوبست وکړو چې تاسو په هغې باندې چې دی وده کېږئ. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایله مالی وللدنیا وما انا والدنیا، چې آیا زما د دنیا سره څه ده او د دنیا زما سره څومره ده. نبی علیه الصلاۃ والسلام چې دی وفرمایله چې د انسان مثال خو چې دی د هغه مسافر دی چې دا په لاره باندې روان دی، سورلی باندې دی او د یو ونې سوري ته چې دی دا د دمې دپاره د خوب دپاره چې دی کېناستو او ده چې دی په دغه ټیم کې خپله پیده د سوري نه واخیستل او دوباره روان شو ولاړو. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام چې دی ځکه وفرمایله چې مالی وللدنیا وما انا والدنیا، چې زما سره دنیا څه ده او د دنیا زما سره څومره ده او زما د دنیا سره څومره ده. دا حدیث مبارکه چې دی صاحب د ترمذی او صاحب د ابن ماجه دواړو نقل کړی دی. د واقعا کې چې دی دې خبرې طرف ته اشاره ده چې نبی علیه الصلاۃ والسلام چې دی د دنیا د محبت او یو انسان چې د دنیا سره څومره مینه محبت کوي د هغې متعلق چې دی یو ناشنا عبرتناک مثال بیان. اولنی مثال چې دی دا بیان شو چې د دنیا سره چې دی زما څومره ده، یعنی د دنیا سره محبت، د دنیا مینه او محبت، د مال مینه محبت چې دی انسان ډېرې کمې درجې ته رسوي او د هغې سره سره دویم مثال چې دی دا بیان شو چې یو انسان چې دی دا مسافر دی، روان دی او د ونې د سوري نه هغه معمولی پیدا واخلي. نو دوه مثال دا بیان شوله چې اولنی مثال د دنیا سره محبت، نو دا انسان ته ډېر لوی نقصان ورکوي. او دویم چې دی د سوري نه معمولی پیدا اخیستل، نو دنیا زندگی دا ډېره معمولی زندگی ده. ځکه سفر مثال نبی علیه الصلاۃ والسلام چې دی دا اخروی زندگی سره ورکړی دی او د دغې مثال د آخرت د زندګۍ سره ورکړی چې هغه همیشه دپاره د لکه سفر خو چې دی مسلسل روان دی او مخ په وړاندې باندې کېږي، لیکن د دمې او د خوب دپاره چې دی معمولی پیدا یو انسان د سوري نه واخلي. نو د دې مثال نبی علیه الصلاۃ والسلام چې دی د دنیایي زندګۍ سره ورکړی دی چې موږ دنیا ته صرف د یو معمولی وخت یو ټیم دپاره راغلي یو د یو معمولی پیدې اخیستو دپاره، لیکن کله چې موږ دغه پیده مکمل کړه او دام پوره کړل بس زموږ د دې ځای نه تګ دی. نو په دنیا سره چې دی انسان ډېرې لاندې درجې ته رسي د دنیا د محبت سره، بلکې دا معمولی غونته زندگی ده. د معمولی زندګۍ په وجه باندې همیشه دپاره زندگی خرابول نه دي پکار. نو څنګه چې ابن مسعود رضی الله عنه فرمایل چې نبی علیه الصلاۃ والسلام د خوب مبارک نه چې دی راوچت شو راپاڅېدو، د هغه په بدن باندې چې دی د دغې چټایۍ او د هغې پوڼ کم به چې دی د میزري نه جوړ د هغې نښې نښانې وې. مونږ ورته وفرمایل د الله رسوله حکم راته وکئ چې تاسو ته مونږ چې دی د نرمو بسترو
بندوبست وکړو چې تاسو په هغې کې وده کېږئ. دا مبارک بدن او چېرته دا سخته او دا کلک کلک څیزونه نبي علیه الصلاة والسلام فرمایل چې زما د دنیا سره څومره ده او د دنیا زما سره څومره ده. زمونږ مثال خو چې دی دا مسافر دی چې په سفر باندې روان او د ونې د سوري نه معمولی پیدا حاصلوي. نو دې حدیث مبارکه کې ډېره لویه چې دی د عبرت او یو ناشنا مثال نبی علیه الصلاة والسلام بیان کړی دی. خو که کوم انسانان چې دی په دې مثال باندې پوهېږي